دا دا چې لا یاتون الصلاه الا وهم کسالا دو منزل نه راځي لیکن په سسته سره. الله دې معافیو کی زموږ مسلمانان رونه چې خپه اخذان ته مسلمانان وای په منځونو کې سستی کوي، په منځونو کې څه کوي؟ سستی کوي. د مسلم شریف روایت دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د منافق منځ داسي. مسلم شریف روایت دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د منافق منځ داسي د انتظار کوي حتی تر دې چې نور زیړ شي، مازیګر منځ د نور زیړ شي او حتی تر دې چې نور کله زیړ شي نه زر پاسي چې وس د منځ وکما او چې کله نور زیړ شي نو په دغه ټیم کې شیطان د نور ته د خپل خکری مخامخ کی نو دې په دغه ټیم کې لګیا بیا منځ کوي. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه وخت کې د مانځنه منع فرمایلی ده چې په دغه ټیم کې تاسو مونږ مکوئ. شیطان دا خپل پجاریانو دا کم چې د شیطان عبادت کوي هغه ته دا پیغام ورګي دعوت په ذهن کې ورچای چې ګوره دا نور زرا خېجو ما دا نور ز پرې باسما نو سحر ټیم کې من راغل لګنه کله چې نور راخېږي په دغه ټیم کې مونږ مکوا ځکه چې شیطان وته د خپل خکری مخامخ کړي چې دا زما په طاقت باندې راخېږي او کله چې غروب کیږي نو بیا د خپل خکری مخامخ کړي نو د شیطان پجاریانو ته دا ښکاری چې دا نور راخېږي او کوزي دا شیطان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایلی دا وای دا د منافق منځ دی چې دی به انتظار کوي چې ورېږي چې اخري وخت شي چې دی بیا ور بمنډک تا دی بیا شروع کی نو دا سینه د کار د خپل منځونو پابندي پکار ده. او ځینو علما فرمایي چې دلته د کسالا نه مراد دی چې ولاړ یې په مانځه کې لیکن د مانځه رکوع سجدا دای ټیک نه. الله دې معافي وکړي. زمونږ ډیر داسې مسلمانان داسې دي چې ولاړ په مانځه کې لیکن برګې سې کوي هغه دې سره کې هغه لکه الله بنده الله ته ولاړې ته په برګو په پچتونو په پکو باندې سکے لیکن دې ولاړې بس ولاړ دلته باندې کې دي او سکے او برګي هغه برګه سکے هغه برګه سکے هغه چت سکے لکه الله بنده ته ټیم ته بګي ګوري ماشاءالله دې سبق ګستر کې بګي ټیم ته ګوري تو ولاړ باندې ته کې سکے. زمونږ زنانا په مانځ باندې ولاړې یا په مانځ باندې ناست په حالت کې ماشوم الته چې کم دې کړه پوي دلته وای تحیت لله والصلوات والطیبات مونږ پته ځکه مونږ چې دی په زور کو په مانځ کې دنه نوي او بهر کس لدی لقمه ورګړه आवाज دی ودو کو کلام دی وسرو کو نو مونږ دی لاړو مات شو او زنانه لګي دا وسه تاسو د خپل زنانه وسه پر لیدلې سجا سهوای کړي سجا سهو هم زنانه دلی چې کړي ولی دلته مفتی سي په مانځ ولاړ قاری سي په مانځ ولاړ غلطيږي او زنانه نه غلطيږي ولی داس برګانی راغلي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مانځ کې غلطيږي صحابه غلطيږي تابعین تبع تابعین علما لوی خلک غلطيږي او زنانه نه غلطيږي ول داس برګانی دي کله د په خو منځره دي چې دوړو غلطيږي نه مونږ چلول نو چا پوی کړی نه دي نو کم از کم هغه چې کوم دې په دې خبرو پوی کو چې تکله وړولا چرګراله او تا د دې ځګینه مونږ پته زګو چې سبحانك اللهم یا الحمدلله یا هر څه ته چې आवाज پته زګو نو ستامون شو مونږ مات شو نو مونږ د مال شوی به لګیا. ها زمونږ زنانا قومه جلسه نه کوي. قومه جلسه تاسو پیژنئ؟ قومه جلسه قومه دې ته ویل کېږي چې رکوع څنګه وکومږه د رکوع نه بعد چې بیا سړی لګ ودرېږي دا قومه ده او سجدې له انسان لاړ شي د سجدې نه بیا لږ ساعت راپاسي کینی دویمه سجدې د پاره نو دا ناستا دا واجب ده دا واجب ده او زنانه نه قومه کې نه جلسه کوي بس ټونګي وي زر تر زر راپاسي لاناستنی زر فورن نارینه بیا هم لاسنه سره گزاره کوي او زنانو کو خدا مسلې ډېر زیات دا ویډیو ریکارډ کیږي دا هم د خپل زنانو ته وخیو چې ګوره دای ځکه تاسو قومه جلسه چې دیونه کړه ته بس د سهوا کې قومه جلسه کې تا کمی راوستو دیونه کړه نو ته بس د سهوا کې که سجده سهوا دیونه کړه نو مونږ دی پورانه شو مونږ دی لاړو او هر ورځ د قهل زنانه منځونه کوي د 50 تو شپېتو کال منځونه یو منځم نه قبول شي نو دا مونږ په کم طرف باندې روان یو د خپل منځونو فکر وکړو. ولا ينفقون الا وهم كارهون او دو نه خرج کوي دا مالونه مگر په ناپسندۍ سره ناخوښۍ سره دو دا مالونه نه خرج کوي د مسلمانانو د شرم نه خرج کوي چې یاره مونږ مسلمانان یو لیکن روسته به خپي د جمعې په چانده کې د په جذباتو کې راشي او 10 روپیا ورواځي پولیس ته سوچ کوي چې لکه 10 کو دی ورکړي چې څنګه چل یار ګوره رشي کرای وشته کنيسته
ځینې به راشي 50 روپیا ورواچي، ځینې ماشاءالله دنیا خرج کی پروا هم نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته فرمایي انفق یا بلال ولا تخشى ذی العرش اقلالا، اے بلال خرج کوا او د عرش والا نه کمه یره مګوا، خرج کول پکاري د الله په لار کې خرج کول پکاري. الله تعالی د عمل کول توفیق را نصیب. قل ورته وایا انفقوا طوعا او کرها، کتا سوی خرج کوي په خوخه سره یا نه په خوخه سره، لن يتقبل منكم هرگز باز تاسو نه قبول نکړي شي، انکم کنتم قوما فاسقین، بشک تاسو یې قوم نافرمانه. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، او نشته سمانه د دوی د مالونو د قبولولونه، الا انهم مگر دا چې دوی کفروا بالله وبرسوله، انکار کړی دی د الله او د الله د رسول، ولا یاتون الصلاه، او دوی مانځه ته نه راځي مگر په دې حالت کې وهم کسالا چې دوی سستی کوي، ولا ينفقون الا وهم كارهون، او دون خرج کې خپل مالونه مگر دا چې پناه خوخی سره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نستغفر